جنډی بازار ملکن روډ مردان د لاس جوړ سیزونو لپاره یو مشهور بازار دی چې پکې لږ موده وړاندې په درزونونو دوکانونه موجود وو او دلته به سوات او بالایي سیمو ته د تلونکو سیلګرو رش جوړ وو. ولې د سوات ایکسپریس وی جوړېدو سره د بازار کې کاروبار په ختمېدو دی. د پلار نیکه د وختونو جنډی بازار کې روزګار کوونکي واحد خان سنو پښتونخوا ته ویلي دي د موټروي چې ووتل ایکسپریس وی د هغې د وجې زموږ کاروبار ډېر زیات ډون شو، خراب شو. ځان له زمانه تقریبا د مردان ملکن چوک نه وایه تر د بټخیلې د بازاره پورې چې څومره هوټلې دي، څومره رسټورنټ دي، څومره پټرول پمپ دي، آیا چې څنګه زما په شان کاروباریان دي او په دې روډ سره تعلق دی، روډ ته ناست دي، د هغې د وجې زموږ کوم ټورسټ یا به د پنجاب نه راتلو یا به د پېښور نه راتلو یا به هغه د کراچۍ زموږ کوم میلمانه وو، هغه کسټمر زموږ نه ډېر زیات خراب شولو. دغه رنګ علم خان نومې دوکاندار وایي چې یو خوا روزګار نشته نو بل خوا ګرانۍ او د بجلۍ زیاتو بیلونو هم دوی پریشانه کړي دي. هغې نو که په دې خپل روزګار موږ ستومانه یې ځکه چې څه کېږي نه، روزګار حالات دغه شان هلار یو شی ورځ ته ورځ ګرانېږي او ارزانېږي نه. دلته حالات داسې راغلی چې دا کمه مهنګایي ده او کمې خرچې دي، نو یقین وکړه خو دا برداشت کېږي. او حالات داسې دی چې څه حکومت هم موږ سره زیاتی کوي، څه په خپله هم چې کوم د غریبي ده، کارونه نشته، روزګارونه نشته. صوبایي حکومت له پکار دي چې د خپلې سیمې روایتي او کلتوري څیزونو لا توجه ورکړي او د لاس جوړ دغه څیزونه په نړیوال کچ معرفي کړي چې ورسره به نه یوازې دغه هنرمند د بېروزګاره کېدو نه بچ شي بلکې ملک او صوبې ته به قیمتي زر مبادله هم ترلاسه شي. سنو پښتونخوا لپاره جنډی بازار مردان نه ارشد علي خان.